الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې تاسو ته وضاحت وشو ملحدانو د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع. د ملحدینو څو قسمه اعتراضات او ملحدانو شپږ قسمه اعتراضات او شابه ملحدانو. موږ په دې باندې وضاحت وکړو. ملحدانو اول قسم اعتراضات څه شی ملحدانو؟ ملحدانو د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې ملحدانو د شریعت د مزاج نه خبر نه یو په اسلام باندې اعتراضات کوي. دویم قسم اعتراضات کوم ملحدانو د رامشوده اعتراضات کوم چې دوی د مستشرقینو نه پټ کړي. ملحدانو د مستشرقینو په اړه کې وضاحت شو. د مستشرقینو مقاصد څه او د غي ذمہواریان سوي، د غي ټارګټ او هدف څه او د غي طریقه کار څه او متعصب مستشرقین او پېښور او دغه شانته کې ملحد مستشرقین وضاحت شو. دریم قسم اعتراضات چې هغه د جدید ساينس د فلسفې نه پیدا شوی، د جدید ساينس نه پیدا شوی. او څلورم قسم اعتراضات د جدید فلسفو را ملحدانو ماډرنیزم دی، هیومنیزم دی، سوشلیزم دی، کمونیزم دی، سیکولریزم، فیمینیزم دی، د مساوات، ازادي او ترقی د دې د خبرې چې کېږي د دې نه د اعتراضات راوځي نو دوی په موږ باندې اعتراضات کوي. پنځم قسم اعتراضات د ذاتیاتو نه پیدا شوي. شپږم قسم اعتراضات چې د مذهبي کسانو ځان ته د الحاد لیبل په ځان ولګوي د اعتراضات کوي. دا زموږ د پرونی درس خلاصه وه. زموږ د نن درس عنوان او خلاصه چې د ملحدانو دا موږ ولې بار بار تکرار دې لپاره کوو که ملګري درس اوریدل غواړي او درس په دې موضوع باندې ځان پوهول غواړي چې په تسلسل سره دا درسونه رسیږي. نن به موږ وایو چې د الحاد په اړه کې د مذهبي طبقې څه ذمہواری ده. موږ اور څومره چې فتنې فساد را پیدا کیږي ملحدانو د مخنیوي چا کړی دی؟ همیشه مذهبي طبقې کړی دی. د صدر اول نواله د خیر القرون د زمانه نواله چې کله خوارج اول را پیدا شول هغه په درې خبرو کې څوکلو عقیده بدل کړل د اهل سنت والجماعت نو د جمهور علماء کرام او د مسلمانانو چا جواب ورکو؟ علماء کرام اهل علم ورکو. اوس هم چې کوم یو فتنه پیدا کیږي څوک به جواب ورکوي؟ اهل علم. ملحدانو د انکار حدیث په اړه کې د الحاد چې د سونه خوريږي نو د دن رستا دا یو نظریه د انکار حدیث هم د ملحدانو. الحمدلله ما چې کومه مقاله شروع کړې ده انکار حدیث الحمدلله تقریبا لس ابواب موږ بده کې بیان کړی دي الحمدلله. نو د انکار حدیث په اړه کې دا هم د مذهبي طبقې د ذمہواری چې دا د الحاد یو شاخ د ملحدانو. موږ اول باب چې کوم په خپل کتاب کې خې د نوای کې باب مقدمه ده صفحه 1 نمبر نواله تر 28 پورې دا دغه مقدمه ده. دویم باب کې به موږ تدوین د حدیث ذکر کړی چې حدیث تدوین په کم دور کې وشو څنګه وشو دا غي د بار اصول او ضوابط هغه موږ بیان کړی دي. دریم باب چې به موږ لګولې دی نو دا د 28 نواله 67 اوش په صفحه پورې دا دی. دریم باب چې موږ لګولې دی د انکار حدیث اسباب او محرکات دا موږ بیان کړی دي. څلورم نمبر باب چې د اصول او مبادیات د انکار حدیث موږ بیان کړی دي. پنځم نمبر باب دا د موږ د منکرین حدیثونو تقریبا 70 سوالات کړی دي د چانه د منکرین حدیثونو. شپږم نمبر باب موږ لګولې د منکرین حدیثو د اعتراضاتو موږ جوابات ورکړي تقریبا 75 عمل کړی دي. اوم نمبر باب چې د سر سید احمد خان تعارف دی پکې. اتم نمبر باب چې د غلام احمد پرویز تعارف دی پکې. نهم نمبر چې د عبد الله چکړالو صاحب د غیر مقلد او د سره به دا شانته کې نور هم بلا چې دغه دي منکرین حدیث دا وې تعارف دی. لسم تعارف چې موږ کړی دی نو هغه د دریو کسانو دی. یو استاد دی، بل شاګرد دی، بل شاګرد دی. لکه څنګه چې سقرات او افلاطون ورستو نو په دوی کې حمید الدین استاد دی، حمید الدین فراحی صاحب د تاریخ پیدایش دی 1863 کې او دا په 1930 کې وفات شوی دی. بیا د شاګردو امین اصلاحی صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب دا د حمیدی استاد دی او دا د چا شاګرد دی؟ د حمید الدین فراحی صاحب. د امین احسن اصلاحی صاحب تعارف چې دی ملحدانو دا په 1904 کې پیدا شوی دی، 1997 کې وفات دی. او حمیدی صاحب چې دی دا پیدا شوی دی دا په 1952 کې پیدا شوی دی، اوس پورې حیات دی. نو د انکار حدیث هغه دغه موږ په ذکر کړی دی په وای باندې اول چې د دوی متقدمین دي
د چکړاوي سه پورې د متقدمینو کې راځي او د بل چې کوم متأخرین دي د حمید الدین فراحي نه واله تر چا پورې د غامیدی پورې نو د دوی قاعده او د هغه قاعده د ټول پکې ذکر کړی دي نو دا د مذهبي طبقه مول زبانو د الحاد متعلق چې څنګه یو کار ضرورت لري دا چې د انکار حدیث خلاف هم اکثر خلک چې ملحدین کېږي مول زبانو او بابلو زم تاسو په دې باندې وضاحت کړو دا منکرین حدیث وایي چې موږ به د حدیث نه انکار وکړو موږ به خلک په قرآن راجمع کو سبب کو موږ به په قرآن خلک راجمع کو نو الحاد نه به بچ کو موږ وایو نه ته چې کوم اعتراض په حدیث باندې کې حق اعتراض هغه په قرآن باندې کوي هغه شپه کته موږ ذکر کړی دی ملچبانو نو موږ به وایو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقه څه ذمہواری ده نو د مذهبي طبقه دا هم بهر یو فتنې باره کې بس کوي مذهبي طبقه بس کوي کار بکې مول زبانو دا د انکار حدیث بعض خبره په مه درالي زمازلو چې مایزه تاسو ته سناسو د مقاله په باره کې وضاحت کوم دعا کوي چې الله رب العزت تر زره برابر کړي او مسلمانانو لاس ته پیش الحمدلله چې څومره کتابونه لیکم زه حالات حاضره ته ګور او زه چې ضرورت وي په انداز کې وکړو او مناظرانه انداز کې وکړو داسې انداز کې وکړو چې یو مناظر ځان ته مه تکید او تاسو کې استفاده وکړي چې لکه څنګه به وایي چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقه څه ذمہواری د ملچبانو د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ډېر په تیزی سره خوريږي ملچبانو نو دا غي په باره کې به مخفله ذمہواری ادا کوي ملچبانو اوله ذمہواری ملچبانو او وضاحت عبارت کې موجود دی ملچب کتاب شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم اول ذمہواری په خپل ځان کې د جدید علمي استعداد پیدا کول په خپل ځان کې د جدید علمي استعداد پیدا کول د سلف صالحین د کتابونو سلف صالحین ملزبانو د کتابونو نه یو سمنګ به د سلف صالحین د کتابونو مطالعه کوي جدید علمي اصطلاحات په ملزبانو د معنی بزان مزین کوي تاسو به سیکولریزم پیژنې لیبرلیزم په پیژنې دا تاسو چې دا فلسفي پیژندل بیا د الحاد تاسو ته اس مشکل نه دی ملزبانو دا یو خبره چې من ګراله بلو دا یو د انکار حدیث یو پوسټ ما تاسو ته لګلو ګروپ ته هغه دا یو اعتراض کړو چې بای تاسو په خپل په دنیا کې څوک هم د حدیث منون کې نشتا اچھا کتلې و پوسټ س ریاکشن دی پر کړو ما توجه پر کړ هغه بس جواب کو ما پورې کنه کله چې موضوع باندې کار نه کیو ته به ما چې خپل هغه پوسټ وکړو نو خپل خطا کوم هغه دونه په خیرتیا سره پوسټ لیکل دي هغه وایي چې په دنیا کې څوک هم د حدیث منون کې نشته دی زه په پروف درته ثابتوم وای تاسو ګورئ شاګان چې کوم حدیث بیانې هغه تاسو نه منئ او تاسو چې کوم حدیث بیانوي هغه شاګان نه منئ تاسو منکرین حدیث هغه بس اسی ور به باندې الزام لګو ما به سوچ کوم ما کورس نو الحمدلله دا الحمدلله ډیر وخت په دې موضوع کې لګیا بنو الله تعالی به سلو 15 جوابات ما تر واستل دا اعتراض تاسو غیر مقلدین نه پټ کړی دي غیر مقلدین هم دا وایي چې تاسو په فقه عمل نه کوئ نه تاسو د احناف په فقه د شوافی په فقه نه منئ هغه تاسو فقه نه منئ یا دا شو کنه دویم نمبر دا چې منګم حدیث منو شیعه حضرات هم حدیث مني منګ د بار چې کوم منګ کوم ثقه غنو منګ چې کوم حجت غنو منګ هغه ذکر کړي تر دې پورې په منګ باندې دا سوال کیږي چې زمنګ د باز ګور د امام بخاری رحمت الله علیه باز راویان هغه شیعه دي منګ ګور د مسلمان ته ګورو د قوالی ته د عدالت ته ګورو چې د بدعت کفر ته نه ورسېدل دین منګ د حدیث راغسته دي په موږ باندې خدای الزام تاسو غلط دي موږ هم حدیث منو شیعه حضرات هم حدیث مني خو چې هغه د پاره کم قابل قبول موږ د پاره تاسو خو نه دا وای منه او نه زمنګ منه تاسو بالکل څه شي تاسو تکلشي تاسو دې کې د هر چا چې منه کوم چې تاسو د پاره سخت کاری څه کاری هغه پکې ومنه دا نور اعتراضات نور جوابات هم د مخه تراله بول زبانو نو زما د خبره مطلب دا دی چې فتنې ډېری دي کار او ته پکار دی بول زبانو نو دا جدید علمي استعداد بزان کې څوک پیدا کوي دا به تاسو پیدا کوئ بل سبانو ښه چې کله د شریعت بعض وخت کې د شریعت په مقدمه کې د انسان نه څه کمی وشي مل سبانو چې څنګه پیش کول پکار وي هغه شان پیش نکړي شي او دا شان ته کې بعض وخت انسان څه شوی د اسلام او د کتابونو خبر نه وي نو د شریعت حکمتونه انسان باندې پټ پاتې شي مل سبانو مطالعه ډېر کوي دوی مزي موري د جدید مغربي افکار په قدر ضرورت ځان خبرول د مغربي فلسفې نه په قدر ضرورت ځان خبرول پکار دي د یورپ نه کوم افکار او چت شوی دي هغه نه ځان خبرول ضروری دي چې د دې ست تاریخ د ماډرنیزم د پوسټ ماډرنیزم کومه نظریه ته ولې شبانو پوسټ ماډرن دا شابه دا ما بعد جدیدت د شلمې صدې فلسفه ده کنه دوی وایي چې دا فلسفي هم اصول لري او مذهب هم اصول لري ټول لري کې بس چې دی خوخوي سوچ استا خوخوي بس دا کوم ملزبانو او مارکسیزم خو پیژنې کنه
اشتراکي نظام دا څومره فلسفي چې دې فلسفو په دنیا کې الهام خور کړی دی د دې فلسفو نه ځان خبرول ضروري دي. درې په ذمہواري د عیانه سوچ سره ځان مزین کول پکار دي. عبارت به شابه چې مذهبي طبقه د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین او خایسته کړي. موږ نه چې څو د اسلام په باره کې سوال وکړي نو هغه مخ په حریف ګڼو. داسې نه دي کول پکار بلکې بزان کې د عیانه سوچ او فکر کې کول پکار دي. کوشش وکوي په دې میدان کې بس کوي د فتوا نه بزان ساتي نرمۍ نه پکار اخلي. خا ما تاسو ته بل اوس په دې وضاحت کړو چې دا انسان مسلمان وي خدا باندې بته د فتوی په تور ورته چې لکه کتر دا کار کوي او ته باندې فتوا لګيږي نو په خپل ایمان لريږي. سرحد د اسلام کې موجود دی. دا سرحد نه خو اوخت دا ډېر حکمت سره واپس کې د اسلام سرحد ته بیراړې مولوی صاحبانو. که د اسلام په باره کې هر څومره د بیا ادبۍ سره سوال وکړي نو دا پکاره چې د صبر سره ورته جواب ورکړو. ځکه د مغربي فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي. موږ د دې انسان سره خیرخواهي کول پکار دي او دا موږ غنو چې دا روحاني بیماری ده. موږ په خپل دا روحاني بیمار دی مولوی صاحبانو. موږ په خپل رویه نرم ساتو. که زمونږ جواب مضبوط نه بیا به هم دا نرم رویه څه کوي په هغې باندې اثر کوي. څلورمه ذمہواري په فروعي مسایلو کې به حتی الامکان ځان نه مصروفوئ مولوي صاحبانو. په فروعي مسایلو کې به ځان حتی الامکان نه مصروفوئ. ټول طاقت به په رد الجهاد باندې صرف کوئ. کوشش پکار دی چې په فروعي مسایلو کې مناظرې کمې شي او ټوله توجه د مریدینو ته پکار ده. مولوي صاحبانو دا یاد ساتئ دا د هر یو چا خپل ذوق او شوق دی. او څوک چې په هغه میدان کې لګي وي هغه وایي چې بھائی هغه بالکل د ټول نه هم دا دی. مرته وایي چې ته کوم یو موضوع ته ورننه وځي کنه ته به چې لکه ټول نه زیاته دا ده نو دا هم پکې پکار دی. بل دا اوس لکه دا دی وخت کې چې زیات موږ له نقصان رسي ګوردا استشراق رسي دا انکار حدیث رسي دا خلک موږ له ډیر زیات نقصان رسي. ځکه دا زمونږ دا اوس لکه دا ټول نه زیات نقصان موږ له پښپیرانو رسي کوم منیر شاکر رسي. تاسو مت پوښتنه کوم منیر شاکر چې سونه رسي د وحدان خبرم څوک نه لري کوم پښپیرانو په څوک نه زی غیر مقلدینو په څوک نه زی. دا منیر شاکر چې د انکار حدیث او د اصول نه انکار کوي دا تر ټول نه غټ نقصان کوي. دا غبدي دا د ساحل او د سونه چې دا چې غټ غټ انجینر مرزا دوی ګور د هغه مسلماتو نه انکار کوي. موږ زبرونو چې سونه زیات انکار کوي او رسکیږي او دا موبایل سړی سره بلاس کې دي نو دا څه کوي نو ټول طاقت سره پکار دي. موږ زبرونو موږ به دینم ځان خبرو دا زما ضرورت دی. وسار ما ته چې تر کول دین ولې نه کی لکه زه خپل خبر کوم. الطاف الرحمن شیخ صاحب تاسو یا پیژنې یا به نه پیژنې. زمونږ د ترمذی شریف هغه نه ویلو انداز العلوم کې مولوی صاحب استاد دی زما استاد دی. د به یو باز وخت زبرانه په دې تاسو د اوریدل ما به چې راشه سم مزړه کې چې زرا کول دین وکم او به مې ویل چې دا شاګردان په مو چې زړه خپل حدیث وګورو سونه حدیث په ذکر دي. ما ګورو په موضوع نه زما استاد محترم شیخ الحدیث موږ احترام قابل او ته اوس ګوره ته اوس په دې په خپل مذهب باندې بوډا شو خو ته اوس په دې کې بشک کې چې دا کول دین مې او ماته چې دا غیر مقلدین کې چې زه وکم نو زه دا وایم چې زه به دینم ځان خبروم چې زه کول دین ولې نه کوم. زه قرات خلف الامام ولې نه کوم. زه بن بالجهر ولې نه وایم. زه طلاق ثلاثه ولې وایم. نو دین به هم ځان خبروم دا ضروری دی. پولیس باندې دا نه چې څه کې بګ دین به ځان خبرو خو میدان دا ضروری دی. پولیس باندې لکه منګل دا میدان هم ګرم ساتل پکار دی او دا هم ګرم ساتل پکار دی. دواړه پولیس باندې سبق او موږ به دواړه ګرم ساتو. دا د دې مرکز خصوصیت دی الحمدلله چې موږ پکې کو. څلورمه ذمہواري دا شوله. پنځمه ذمہواري د شریعت په حدودو کې به آسانواله اختیاروي مولوی صاحبانو. ځکه حدیث مبارک دی یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. یو عبارت د شریعت په حدودو کې کوم آسانوالی دي هغه اختیارول پکار دي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. دا انس رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسانی کوي سختی مکوئ خلکو ته تسلی ورکړئ مخوروي. خو به د سیو زموږه باندې ما مرګره د مفتی صاحب عطا الرحمن صاحب نوم دا غوړې په خوا باندې خلکو ته چې بچا ګیره پرې د اوس ورته چې ګیره پورې خندا مکو په خوا باندې ورته چې راشه مونږ کو اوس ورته چې موږ په خندا مکو ټیک ټاک ور بس خلک نه جوړي ګیره کې څنګه ډیزاین نکړي. نو اوس ډېر اوس گزاره کوي مخکې چې کم دغه مخکې چې ګور کم تقوا هغه تقوا اوس نشته. نو اوس بس کوي د شریعت په حدودو کې بس انتیا کوي. دا باندې چې خلکو له موږ معاف کوي دا باندې چې خلکو له روزي معاف کوي او له جنت ټیکټ ورکوي. نه د شریعت چې کوم حدودو کې آسانواله راوستي خلک څه شي وي دي هغه مولوی صاحب څنګه نازل چرته نازل شي. ها نو مولوی صاحبانو ته یقینا درته اوس بس کوي د شریعت په حدودو کې چې کوم آسانواله دي اوس په بده باندې عمل کوي. لکه دا پیران صاحبانو وایي کنه یو تقوا ده یو فتوا ده. اوس په فتوا عمل کوي او تقوا اول دغه اوله درجه وا اوس بس معنی
یعنی په فتوا به عمل کې د فتوی نه غلاندې به خبره بل خو لاړ به د اسلام نه بيوزي به خو سکیږي مولوی صاحبانو نو به په فتوا باندې عمل کوي مولوی صاحبانو تقوا دې خدای مونږ پیدا کی چې مونږ وا بینه مونږ کو مونږ اشراق مونږ کو مونږ ذکر اسکار مونږ کو زمونږ د نظر حفاظت مونږ حلال مونږ دا ټول دی الله مونږ پیدا کی او ټول امت کې دی الله پیدا کی مولوی صاحبانو دا پنځمه ذمہواری دا شو چې د شریعت په حدودو کې به آسان د ساتیا چې دا به اختیاري شپږمه ذمہواری مولوی صاحبانو شپږمه ذمہواری د مذهبي طبقې نرم انداز سره بحث کوي د کافر او ملحد د فتوی په ځای دوی سره په نرم انداز سره بحث کوي وجادلهم بالتي هي احسن او دوی سره په خبره بحث کوي و مذهبي په کالجونو یونیورسيټو کې د مذهبي علماء کرامو پیدا کول ضروری دي مولوی صاحب دا زموږ میدان دی ښا الحاد دا موضوع یو مدرسه کې معنا قبلې څوک چې دا څومره غټ تخصصات دي د لدا سیو دا غنور کوي او مفتی صاحب پوښتنه دی خو استاد دی موږ شاګردان یو دا خدای د برکت موږ دې سره ورسېدو نو دا ته لګیو زما خواهش دا دی چې زه کوم په هر تخصص کې موږ دا سکو یو هفته خدا پړاو کنه دا اصول تخصصاتو کې غرور دا چې دا چاره د دې میدان کم دی سکول او کالج د منصبانو دا ضروري دی مذهبي طبقه چرته پیدا کول علماء کرام په سکولونو او کالجونو کې پیدا کول یو تاسو کې چې یو تاسو په دې موضوع خبرې په کالج کې ټول کالج به د نصر منوځي چې خبرې تاسو به راځي راځي د ملحد په بحث وکړه ته هغه آزاد هغه میدان سجاو کړی دی ته ور سره لګي دوه خبرې در سره نشي کولای منصبان نو و مزي مواردات چې په کالجونو کې د مذهبي علماء کرامو پیدا کول دا ضروري دی او عبارت په شمس په سکولونو او کالجونو کې د مذهبي علماء کرام پیدا کول ضروري دي او د سکول او کالجونو طالب علمان هم د خپل علماو سره رابطه شروع کړي او د سکول او د کالجونو سټوډنټانو طالب علمان رابطه کوي په دې موضوع علماء کرام نه کوئی ځان اخلاصي د په ګروپ سره خېمه ما ته وایي خغړ مولای نمونه دي وایي ته مو بازار نه اخلاص کیسوږي هغه تسلی بخش جواب چاته من نو مولا خان باشد کې چپ نه باشد کنه خو به خامخا بسوي لکه بل چا باندې سوال کړو شو عبدالرحمن مسعود صاحب شو پیر صاحب هغه ته غیر علیګل حکم ذکر ناز دي هغه غیر علیګل تخارج باب او مسله را لګل ونه بس نو ما بس ورته چې لکه داو کا د سوال پورا نور علیګل نو مولا مطلب څه دی ان باشد کې چپ نه باشد نو تسلی بخش هغه ګرځي د سکول او د کالجونو سټوډنټان ګرځي خو هغه د څوک په کار دي تاسو د علماء کرام په کار دي مولوی صاحبانو تاسو ترسته کې نن درم ډیر غټ ذمہ واري په سر دي مولوی صاحبانو د خپل د ژوند مقصد وګرځوي دا کالجونو سټین والا یقینا هغه په شک او شبهاتو کې د خلکو چا مستشرقین وخت کړی دا تاسو ذمہ واري د مولوی صاحبانو چې هغه د دې نه بچ کړي مستقل مسو بندي شروع کول په کار د سکول او کالج په طالب علمانو باندې ملحدین مهنت کوي د دې لپاره په علماء کرام په بیداری پکار دا په دې ادارو کې خپل موجود واري ثابت کړه بیداری را پیدا شو لګوره لګوس مفتی صاحب لقمان اختر صاحب الحمدلله یو جماعت جوړ کړو ترتیب برابر کوارځي کې جماعتونه جوړ کوارځي کې تشکیلونه وکړو ان شاء الله د دې ثمرات پر دا شان زده په دې باندې کار کوم داسې مفتی صاحب نیاسر ندیم الواجدی صاحب دې الحمدلله داسې نور علماء کرام دې په دې موضوع باندې کار کوي وخت بدایو تحریک وګرځي کې مولوی صاحب دې ته تیارول پکار دي او خصوصا مناظرین او حضرات ته پکار دي چې موضوع ته توجه وکړي الحمدلله تاسو توجه ورته دي او خواریم کوي خبره چې باندې په یو ځل باندې نه یادېږي دا چې تاسو د تور خطا چې دا کومه نه کومه او زه په پوهیم نشم په دې یو ځل نه پیږي ما سلور ځل خو مې پړاو کوسو سلور ځل خو ما پړاو کو او به بار ګورم دا خبره خو نوې خبرې دی موږ نه اورېدلې دي یو ځل بس چوزګاره کتاب نوټ راواله بس پړاوي او څوک بده باندې جبو چلوا خپل د استاد ذهن کې کینی یو ځل دوه ځل الحمدلله چې دلته نه لاړ شي دا مشغله وګرځور الکان د سکول الکان نه غونډوي راځي ځل دا پړاو دلته الکان دینه ګمان نه بل وزرا غلي عرفان پولیس صاحب دا ناس پنځه شو هغه راوځو هغه د موضوع ویل نو صرف ستاسو درسونه ورمال اجازه راکمه راشه مولا خپل پیډه پم ټوله واړول اوس درس شروع کړي نه ګمان کې د سلورمه پنځمه درجه ته او دا چې په مزه دا پړاول د الهاد شروع کې شوق دي نو کا د پس به خپل باندې ذهن کې به کینی به بس شي لکه اوس الحمدلله ز خپل باندې بچ د شپې 3 بجې ما د سو ټلیفون کې چې مولای ته مناظره وکړم امرا میدان دی ولی الحمدلله لګیا مسلسل په دې باندې کار کوم توجه مم دادا نو هغه ذهن کې بل څه پراته نو تاسو ذهن کې بدا پری دې باندې مطلب نو ورخه کېږي صرف تاسو ته ډاډ ګره دا کوم چې تاسو نه و چې موږ څه زده کړو تاسو ډیر څه زده کړو یقینا درته تاسو خپل کې مجلس وکړ تاسو به وګورئ تاسو به ان شاء الله او یو خل د خپل قد اندازه لګي چې کله دا د غر په خوا ګرواني تاسو ته ان شاء الله خپل اندازه ولګي تاسو په دې مجلس کې به خوند وګورئ تاسو به دونه خوند درکې
حد نه سیوا مولوی صاحبانو نو فضلای کرام د دې فکرونو خبرول پکار دی تاسو ته موږ مسلسل کال پڑھاو نه هم ذمہواری مولوی صاحبانو په معاشره کې خپل موجودوالی پیدا کول پکار دي چې انسان دومره په معاشره کې خدمت وکړي چې معاشره د دې هر خبره ومني. موږ نن سبا وګوره موږ علماء کرام صرف وګوره امامتۍ ته به نه کېنئ زه خپل الحمدلله د امامتۍ موږ به کوو امامتي به چاته نه پرېږدو خو موږ به په عوامو باندې څه نه کوو ځان به نه بوج کوئ مولوي صاحبانو ښه په زرهاو سکیلونو دي کاروبارونه چې نن سبا علماء کرام یې کولی شي او دا یې زده کوئ مولوي صاحبانو له سمه ذمهواري خپل معاش فکر پکار دی مولوي صاحبانو د خپل معاش فکر هم پکار دی عوامو باندې ځان بوج کول نه پکار دي سر اثر ختمي قدرت کار دی یقینا درته ما تاسو مولوي صاحبانو د خپل معاش فکر پکار دی مولوي صاحبانو په عوامو بازار نه بوج کوي مولوي صاحب دې سر اثر ختميږي ښه زما اراده ده چې زه به اکیډمي جوړوم د کې په افریقا سب خو ما چاته علماء کرام طلبه کرام ته ما سره وسایل نشته زما ذهن کې ډېر ښه نقشې موجود دي الله دې ول وسایل برابر کی ښه مولوي صاحبانو دا غلط ذمہواری موږ ذکر کړل لسم به اوس به موږ وایو چې نوجوان نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوي د دې وضاحت وکړو مولوي صاحبانو نوجوان نسل به موږ د الحاد نه څنګه بچ کوو عبارت یو شامل نوجوان نسل تربیت به څنګه او چې هغوی د الحاد نه محفوظ شي دا د ټولو مسلمانانو ذمہواری ده چې خپل حق پوره کړي کوم ځوانان چې د الحاد ښکار شوي دي دی واپس کول کوم ځوانان چې الحاد ته وړېدلي دي هغوی دې خوا ډېر په مشکله به راځي هغوی بیا به وخت راځي چې کله عقل پوخ شي دا الحاد ته چې وړي دا د 15 کال نه واله د 15 کالو عمر پورې دا انسان الحاد ته ځي چې کله دا 13 کال نه وړي اټومیټیکلی بیا چې لږ مونده کې دا د دین سره وابسته وي خپله بیا اټومیټیکلی راځي او چې بیا دنیا پرست وي لکه اویس اقبال حارث سلطان نو بیا صرف دنیا دپاره وایي چې مال او چانده کوئ چې د اسلام خلاف نو هغوی به دنیا مقصد ګرځولی وي هغه شک کې پروت وي مولوي صاحبانو نو دا کوم خلک چې اورېدلي دي الحاد ته دا که نه هم راوړي لکه هغه د یو 15مې درجې طالب عمر سره هغه مکالمه موجوده ده هغه بس ضرور په شک کې کړی نو موږ وکړو چې دا نه هم راوړي خو چې دا خو نور وانه ځان پسې که نه مهمه دا ده که دا وایرس چې دته لګېدلي چې دا وایرس نورو مسلمانانو کې خپاره نه کړي د هغوی اعتراضات شکوک او شبهات به دا تاسو ختموئ مولوي صاحبانو نو په دې کې دا نوی نسل کوم چې سکولونو او کالجونو کې سبق وایي د دوی بچ کول ضروري دي لکه پروفیسر سره ما په دې موضوع خبرې کولې ما ته ویل بړه مولوي صاحب تاسې ځان نه لهجې کتلې دي دا موضوع دا زه په دې وباغورم په دې بلې وباسم ریټایر نو رښتیا صحیح مسلمان وکړم نو ما ورته ویل مولوي ما ورته ویل پروفیسر صاحب ما سرجیت لیکچرار پاتې شوی ما زه ته خو وباسي یو باندې اور په بلې وباسي خو دا نوی نسل څه کوي او دا خبره دې صحیح ده نوی نسل هغې باندې سوچ او فکر کوي والله تا سره جواب نشي ډز غامدي پسې لاړ شي انجینر مرزا پسې لاړ شي د سر سید احمد خان کتابونه مطالعه شروع کړي چې دې ورته جوابات ورکړي ډز هغه نه انکار حدیث ته وړي د انکار حدیث نه بل په وړي شي شو انکار قرآن ته وړي ډز شي مولوي چې موږ سره په پروف باندې موجود نه او څنګه باندې چا شاګردو د غامدي شاګرد نه دی چرته لاړو ملحد نشو مولوي صاحبانو نو دا نوی نسل چې په کالجونو کې سبق کوي د دې بچ کول دا زما استاد ذمہواري ده دې کې وضاحتونه موجود دي اول وضاحت نوجوان نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوي اول وضاحت د ماشوم دینی تربیت کول پکار دي مثال پلار چې په خپله مسجد ته ځي نو ماشوم دې هم د ځان سره بوځي او کور کې دې ورته هم دینی تعلیم ورکوي پوه شوئ مولوي صاحبانو تاسو کور کې ول لکه د پلار او د مور د هغې دا مدرسه ده مولوي صاحبانو کور کې چې څنګه ماحول وي هغه شان به کېږي او مشهورې واقعې پې موجود دي صحابه کرام والا دویم وضاحت د ګران او قیمتي فیس والا سکول او مکتب هم اکثر د دین په حوالې سره کار خراب کړي د سکول انتخاب کې سوچ کول پکار دي چې په دې کې کوم تعلیم ورکولی کېږي پوه شوئ مولوي صاحبانو دا کوم چې ګران او قیمتي پیسونو والا سکولونه دي مولوي صاحبانو دوی اکثر د یورپ ماشیندرې دي او دې کې د مسلمانانو دې وخت نه تربیت کوي مولوي صاحبانو دریم د علماء کرامو مجلس ته بچي بوتلل ضروري دي کوم چې د لسو یا 11 کالو عمر کې وي ځکه د علماو سره تعلق به دوی د کفر او الحاد نه بچ کوي بچو ته ضروري دینی مسایل ښودل دومره چې هغوی پرې 40 غنټې ژوند تېرولی شي په هغې اسلامي تعلیم به سوال نه دی پکار کوم چې ورته سکول کې ښودلی کېږي څنګه چې موږ ورته د دنیاوي تعلیم دپاره فکرمند یو همداسې د دیني تعلیم دپاره هم فکرمند کېدل پکار دي چې موږ بچي څه کوو مسلمانان او دا زما خپل سوچ دی زه اول الحمدلله زما ازوی دی الحمدلله اول مې څه لینګویج مې په انګلیش وکړو 15 پورې سبق کو ډایرکټ مې پسته کېنو اوس الحمدلله میټرک کې دی خیر اول مې حافظ کو درېمه درجه کې دی اوس بل اسامه دی خیر اوس مې اراده ده ډایرکټ راوړم کلی ولایت کې داخلو ما چې دنیوي تعلیم نه مخکې چې د ذهن کې اسلام د قاعد ناسوي ځکه د بچو به دا په پلار مور ذمہواري ده دا زمونږ میراث دی دا زمونږ څه شی سرمایه ده کنه نو بچو له مولوي صاحبانو څه کولې دا ضروري پکار دی پلار مور ته فکرمند کېدل پکار دی چې بچو او دا څه کوي اول د پلار مور ذمہواري ده چې دا بچی څه وکړي دیندار جوړ کې مولوي صاحبانو پنځم وضاحت
د سوشل میډیا نه د بچو ساتل پکار دي ځکه اکثر پیجونه د الهات خوروي ځکه دوی سره خو د شریعت په باره کې دومره علم نه وي د هغوی د مغالطې نه اکثر متاثر شي او په سوشل میډیا باندې ملحدین کوشش کوي د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره. ملزبانو تاسو څه کوئ سوشل میډیا باندې چې کوم خلک ګمراهي پیلاوي د دې خلاف کار کوي ملزبان داسې موارده شپږم وضاحت ملزبان بچي د داسې دوستانو بچ کول پکار دي کوم چې بېدینه وي د غلطې عقیدې والا وي. هم وضاحت په نوي نسل کې د الله او د رسول محبت پیدا کول ضروري دي. موږ د داسې مجلس تنظیم کول پکار دي چې دیني مجلس په کور کې قایم کول پکار دي چې ماشومان ته پته ولګي او الله او د رسول سره محبت پیدا شي او د فضایلو تعلیم عام کول دا پکار ضروري دي. ده په هر یو کور کې د مسلمان په هر یو کور کې د فضایلو تعلیم دا ضروري دی ملزبانو چې ماشومان کینې او ماشومان ته دا درس ورکړي چې موږ مسلمانان یو دا زموږ عقیده او دا زموږ نظریه ده. اتم وضاحت نوي تحریکونه بچي او اولاد پش کول پکار دي. څومره تحریکونه دي چې پښتون ته ژوندون غواړو پلانکې او پلانکې دا ټول زموږ د نسل ملزبانو څه کوي عقاید او نظریات خرابوي ملزبانو زموږ د یووالي او د وحدت خلاف دا کار کوي ملزبانو دا خبره ډېرې خوږې په خلکو لګېږي خو څوک نو نه وضاحت نوي نسل د خپل اسلامي تاریخ نه خبرول پکار دي. حیات صحابه او سیرت النبی کتابونه مطالعه کول پکار دي. شاباس لسم وضاحت الله تعالی ته مناجات کول پکار دي چې الله تعالی موږ ته او زموږ اولاد ته ایمان نصیب کړي. دعا کول ضروري دی ځکه د والدینو دعا قبلېږي. ځکه چې حدیث شریف کې راځي کنه حدیث مبارک دی کله چې انسان به سوي انسان به مؤمن وي او ماښام به سوي کافر به وي دا وخت را روان دی ملزبانو داسې اعمال به انسان نه صادره شي چې هغه به سوي ایمان به خراب شوی وي. ملزبانو وضاحت وشو ویو که بس دی جدید مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناکه ده د هغې څه وجوهات موږ ذکر کړي دي دا به انشاءالله سبا وایو. واخر دعوانا الحمدلله.